کتونکو خبره ترې کوو په محمد زاده شهید باندې څنګه چې موږ تېره ورځ ویلو چې نن به په سقاکوټ کې چې کوم دی نو یوه درنه کېږي احتجاجي مظاهره به کېږي امن جرګه چې کوم دی خیبر پښتونخوا د هغې چیرمین چې کوم دی کمال شاه باچا به د دغې مشري کوي او په دغه کې سیول سوسایټي او د علاقې خلک او د محمد زاده شهید خاندان رشته دار ملګري ټول په هغې کې ګډون کوي او په هغې باندې اطلاعات دي چې لاټي چارج پې شوي دي کمال شاه باچا پکې سخت جوبل شوي دي او هغه گرفتار کړي خو هم دی خبرې موږ په دې باندې کوو چې یو کس هغه شهید شو د هغه ګناه دا وه چې هغه د ظالم په ضد اواز پورته کړو د هغه ګناه دا وه چې هغه د آیس فروشو په ضد باندې اواز پورته کړو د قبضه مافیا په ضد باندې اواز پورته کړو د هغه ګناه دا وه چې هغه د سودخورو خلاف چې کوم دی یو جهاد کوو نن د هغه دپاره اواز کوونکي چې کوم دی نو په هغې باندې لاټي چارج کېږي هغه سره خو یو شمېر وعدې دغه مظاهرانو سره وشوې که نه دغه مظاهر کوونکو سره چې کومې وعدې وشوې ولې نه پوره کېږي ولې ډوک بوک روان دي ولې دروغجني روانه ده ولې فریبجني روانه ده څه چل دی د خپل حق دپاره دغه اواز پورته کوي کتونکو زما دپاره اواز پورته کوي ستاسو دپاره اواز پورته کوي دا کم خلک چې روتي دي یقینا چې دا خیروګان دي محمد زاده شهید موږ دپاره یو میشن پرېښوده د وینې قرباني یې ورکړله وینې یې توی کړله هغه ظالمانو چې کوم دی هغه ووجه کومې وعدې چې ورسره شوې وي هغه وعدې ترسره نه شوې احتجاج کوونکو مقصد دا دی چې سبا بل چا سره داسې ونه شي موږ په یو آزاد ملک کې ژوند کوو موږ ته ولې ازادي نه راکوي موږ ولې د خپل حق دپاره اواز نشو پورته کولی دوی په اسلام آباد کې درنې ورکوي دلته کې دغه مظاهرچیان نه پرېږدي د خپلې کرسۍ دپاره دې وخت کې چې دا کوم سیسټم روان دی ځای په ځای جلسې کوي او محمد زاده شهید چې کوم دی نو هغه دې رک شي هغه دې په هغه دې خلک خاموش شي د هغه وینه داسې ارزانه لاړه په سختو ټکو کې مذمت کوو کمال شاه باچا ته چې کوم دی خراج تحسین پیش کوو او داد ورکوو او موږ ورسره څنګ په څنګ ولاړ یو زما به د سقاکوټ خلکو ته زما به د ملکرن خلکو ته زما به د خلکو ته خواست وي چې د دغه احتجاج کوونکو په شا باندې کلک ودرېږي ځکه چې دوی نه اوټ او نه نوټ د دوی مقصد دا دی چې ظالم خلاف اواز پورته کوي د سپروشو په ضد باندې اواز پورته کوي نو ډېر افسوسناکه خبره ده او د دې درنو نه بغیر چې کوم دی د دې احتجاجونو نه بغیر چې کوم دی عمدي حکومت موږ ته د احتجاجونه ښوولي دي عمدي حکومت موږ ته دا درنې ښودلي نو په کار چې بیا برداشت وکړي دوی کې برداشت نشته د برداشت ماده چې کومه ده دوی کې ختمه شوې ده او خو نه وي نو زموږ ښه جایزې مطالبې دې حل کړي شي د دغه متاثره خاندان مرخم پټۍ خو په کار به چې کړې وه چې نوکرۍ وعده ورسره کړې وه ونه شوه د شهید پیکج وعده ورسره شوې وه ونه شوه چې کوم سرغونه دي هغه ګرفتار نه شو نو دا اوس اطلاعات دي او ډېر افسوسناکه واقعه ده چې په هغې باندې لاټي چارج وشو کتونکو وختاً په وختاً به سره دغه اطلاعات شریکو زموږ سره